نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دعوت او د نبوت اعلان وکړو، قریشو دته څه تعرض نه کاو، لیکن کله چې د بوتانو بدای بیان کړي او د کفر او شرک نه خلق منع کول، نو قریش د دشمنان جوړ شو. خو قریشو دوی ته څه ضرر نشو رسولی، د دې وجې نه چې ابو طالب د حمایت کوونکی و او د تر شا زبردست ولاړو. یو ځلې قریشو مشوره وکړه، ابو طالب ته راغلل او دای ورته وویلې چې ګوره دی زمونږ د معبودانو بدي بیانوي او زمونږ د مشرانو تجهیل کوي، یعنی هغوی ته بد رد وایي او دا زمونږ د برداشت نه بهر کار دی، دی منع که. ابو طالب په نرمۍ سره او ښې طریقې سره دوی واپس کړه، خبره ختمه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه ونه ویلې، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کار جاری ساتلی و. تر دې چې دا خلک دویم ځل ابو طالب ته راله او ابو طالب ته وویلې چې یا دې مونږ له حواله کا او یا ته غم وکړه، ځکه د دې برداشت موږ نشو کولی چې زموږ د مشرانو بدي بیانوي او زموږ معبودانو ته بد رد وایي، او یا موږ ټول قوم سره ودرېږه او یا د ده سره ودرېږه. مونږ ټولو دا خبره د ټول ستا مخالفت کوو، ستا دشمنۍ ته تیار یو. دې وخت کې ابو طالب ډېر خفه شو، ځکه د ټول قوم سره دشمني کول او د هغوی مقابله کول ابو طالب ته ګران کارو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې راوغوښتو او ابو طالب ورته وایي چې وراره په ما لږ رحم وکړه او زه هم مجبور یم، داسې بوج په ما مه اچوه چې زما د برداشت نه زیات دي. هغه دا چې ټول قوم دشمني خو زه نشم کولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خیال شو چې ابو طالب زما د حمایت نه نور ستړی شوی دی او زما د حمایت نه لاس اخلي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګو کې اوښکې راغلي او زړه یې د غم نه ډک شو او دا یو فرمایل ای تره په خدای مې دی قسمې که په یو لاس کې دا خلک ما ته نور راکي او بل لاس کې سپوږمۍ راکي او دا دنیا را باندې را تنګه کي، خامخا به زه دا دعوت د الله دین ته به خلک را بلم، الله چې ما له سره کړي دي دا به بیانوم تر دې پورې چې زه غالبه شم. او په ژړا شو، د ابو طالب د مجلس نه بهر شو، روان شو. کله چې دا منظر ابو طالب ولیده، نو ابو طالب ورته آواز وکړه وراره راشه، په الله مې دی قسمي چې تا ته هېڅوک ضرر در ونه رسوي، ته چې څه کې څه بیانې هغه بیانوه. دا حربه هم د قریشو ناکامه شوه. دریم ځل بیا دوی مشوره وکړه. قریش پوه شو چې ابو طالب د ده نه په هېڅ صورت لاس نه اخلي. دریم ځل مشوره وکړه او ابو طالب ته راغلل. د قریش یو حسین او جمیل نوجوانو او هوښیار، د هغه نوم و عماره ابن الوحید. ابو طالب ته د قریشي وویلې ای ابو طالبه دا خو زمونږ په کورونو کې تفریق او بې اتفاقي اچولې ده، زمونږ قوم یې جدا که، زمونږ د پلار نیکه د دین تذلیل کوي او زمونږ پلار نیکه ته بد رد وایي، دی خو موږ نشو برداشت کولی، په هېڅ صورت د ده دا خبرې موږ نشو برداشت کولی. تا ته یوه مشوره درکوو، هغه دا ده چې دا حسین او جمیل د مکې نوجوان عماره دا تا ته درکو، دا ته واخله او دی موږ له حواله که چې دی ووژنو.
ابو طالب ورته چې دا کم انصاف دی او دا کم پوهه ده او چې دا تاسو څنګه فیصله کړې ده چې خپل بچی ما لوی کړی دی هغه به زه تاسو له درکوم چې دا تاسو قتل کوي او ستاسو بچی به زه لویوم او ساتم بیا دا کم انصاف دی او دا کمه پوهه ده دا هېڅکله نشي کېدی. مطعم ابن عدي ابو طالب ته ویلي چې په خدای مې دې قسمي چې ستا قوم ډیر د انصاف فیصله کړې ده په بدل کې تا ته نوجوان درکوي دا واخله او دا وراره دې موږ له حواله کړه چې قتل یې کړو. قریش د ابو طالب نه بلکل ناامیده شو چې په هېڅ صورت ابو طالب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لاس نه اخلي. نو اوس قریشو ښکاره مخالفت شروع کړو. کم مستضعف او کمزوري مسلمانان چې و هغوی له به یې تکلیفونه رسول په هغوی به قسمه قسم ظلمونه کول. ابو طالب بنو المطلب او بنو هاشم چې د ده خاندانو دا راغونډ کړل او ورته ویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم حمایت وکړي. د ابو لهب نه علاوه ټولو بنو هاشم او بنو المطلب د ابو طالب خبرې ته لبیک ویلې د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرتیا ته ودرېدل. په دې وخت کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په پهلوانۍ په جرأتمندۍ په شجاعت او بهادرۍ کې یو نوم و په مکه مکرمه کې. ډېر خلک د ده نه ویرېدل. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفا غر سره تیرېدلو. ابو جیل د بل طرف نه راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولیدو ډېرې سختې او بدرنګه خبرې ورته وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر نامناسب الفاظ استعمال کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش او سینه ویلي. د عبدالله ابن جدعان یوه وینځه وه دې وخت کې ولاړه وه. هغې دا منظر ولیده. لږ وخت وروسته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د ښکار نه راغی چېرته ښکار له تللی و. د عبدالله ابن جدعان دې وینځې ورته وویلې چې ته خبر نه یې او ستا وراره له ابو جهل داسې خبرې وکړې او ډېر نازیبه الفاظ یې ورته استعمال کړل او کاش چې ته هغه وخت کې وې نو د ابو جهل نه به تا بدله اخیستې وې. بس د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ وینه په جوش کې راله او تک سور شو د غوسې نه ډک شو او تپوس یې وکړه ابو جهل چېرته دی. اخوا دېخوا ځایونه ولټول. د حرم شریف د کعبې خوا کې یوه ډله ناسته ده د قریشو د مشرانو. ابو جهل هم پکې ناست. حضرت حمزه ورپسې ورغی او ډارې کې په ابو جهل ګزار وکړ او دا سر یې پې مات کړ. وینې پې راوبهولې. دا نور کسان را پاسېدل چې د حمزه رضی الله تعالی عنہ لاس ونیسي. ابو جهل ورته ما د ده لاس مه نیسئ ما د ده د وراره سره زیاتی کړی دی. او ابو جهل په دې پوهېده که د ده لاس ونیسي نو نور هم غوسه کېږي زما کار نور هم خرابېږي. نو د قریشو حمزه رضی الله تعالی عنہ ته چې تم لکه چې صحابي شوی صحابي دین دې د پلار نیکه پریښی دی. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې په الله مې د قسمې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت او صداقت ما ته ښه ښکاره شوی دی او زه مسلمان شوی یم. کور ته راغی او ډېر په بېچینۍ په حالت کې و. سکون یې نه و چې دا څنګه چل شو د پلار نیکه دین پرېږدم او که پرېږدم. دې وخت کې ده یو دعا وکړه. حاکم په مستدرک کې د ده دا دعا را نقل کړې ده. صحیح روایت دی. دی ویلې کعبې ته راغی او دا دعا یې وکړه. اللهم ان کان رشدا فاجعل تصدیقه فی قلبی والا فاجعل لی مما وقعت فیه مخرجا. خدای که دا زما وراره په رښتیا وي زما په زړه کې د ده تصدیق راولي او که په رښتیا ونه وي نو زه چې په کوم مصیبت کې مبتلا یم په بېچینۍ کې ما ته پکې یوه لاره راکړې چې ترې وځم. دا دعا یې وکړه. فوراً د ده شرح صدر وشو. زړه مطمئن شو. فوراً راغی
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې د شهادت کلمه ویلې او مسلمان شو. نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو او دا شیرینه ویلې حمدت الله حين هدى فؤادي الى الاسلام والدين الحنيفي. زه د خدای هم بیانوم چې زما زړه ته هدایت وکړو حنیف دین ته او د اسلام طریقې ته. لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیفی او اذا تلیت رسائله علینا تحدر دمع ذل بی بالحصیفی. چې کله د ده آیاتونه لوستل کیږي د ده د کتاب د خلکو د سترګو نه اوښکې بهیږي. او بیا وایي واحمد مصطفی فینا مطاع فلا تخشوه بالقول العنیف. او زه د مصطفی د غوره شخصیت هم بیانوم چې هغه تابعداري کړلې سوې ده او هغه ته تیزه خبره څوک ونه کوي او دا به څوک برداشت کوي. نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو، دین ته د اسلام راوړلو د وجې نه ډېره ترقي میلاو شوه. د دې نه وروسته قریش نور حربي استعمال کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخالفت او د هغو صحابو د کمزورو صحابو د مخالفت دپاره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا کړې وه او د هغه باندې ایمان راوړی وی. خو دین ته الله تعالی دا خصوصیت ورکړی چې څومره ورسره زور ازمایي شوې ده هغومره دین ته خدای پاک عظمت او وسعت ورکړی دی. څومره به چې ظلمونه کېدل هغومره به د دین دایره وسیع کېدله. الله جل شانه دې په دې دین موږ او تاسو